السلام علیکم ګران کتونکو زه عبدالله شیرین یو بار بیا ستاسو سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. دا وخت زه په کانجو چوک کې موجود یم او د اختر دویمه ورځ ده. تاسو ټولو ته اختر ډېر ډېر مبارک شي. او څنګه تاسو معلومه چې سوات یو سیاحتي مقام دی او په ګڼ شمېر تعداد بیا دلته سیاحان راځي او ټرافیک پولیس که تاسو وینئ نو هغه خپله ډیوټي کوي، لګیا دي خپل اختر یې چونکې په سړکونو باندې تېروي او د خپل خاندان نه لرې او دلته د عوامو سهولت لپاره راوتي دي. د ټرافیک چې کوم دی هغه روا دوا ساتلو کوشش کوي. خو زما هغې ملګرو ته خواست دی کوم چې دلته راځي نو پکار ده چې به لین نه جوړوي او لین کې به چلیږي او لږ انتظار کوي. نو ټرافیک به مسلسل دغه روا دوا وي. کدی ور سپیډ کوي او ورټیکینګ کوي او دویم دریم قطار جوړوي نو له هغې نه بعد ورته بیا د ټرافیک کې مشکلات راځي. نو بهرحال ماشاءالله ښه پوره ټرافیک دی او هر طرفه موږ وګورو ټرافیک روان دی. سیاحت دپاره شوقین کم ملګري چې دي هغه هم روان دي، څوک په موټر سایکلو، څوک په ډاکسنو کې، څوک په سودوکو کې. بیا خاص کر کم ملکن نه چې بهر خلک دی، خیر پخوا نه چې بهر خلک دی هغه دلته راځي نو هغه په موټرو کې راځي او هغه بیا کمې سیاحتي علاقې چې دي کالام، مهوډن جھیل، ګبرال. چونکې د مهوډن جھیل لاره خو فلحال بنده ده، د ګلیشیرز پورې خلک تللی شي هاخوا چې بیا پیاده سفر هغو کولی شي. نو بهرحال د پولیس چې کوم دي ټرافیک یا نور سیکیورټي کوم پولیس چې دي د هغو دې خدماتو ته موږ خراج تحسین پیش کوو او بیا خاص کر عوامو ته دغه پیغام لرو چې تاسو په خپل لین کې اوسئ او بې نمبري مه کوئ، چونکې ستاسو سفر به هم اساني، د نورو سفر به هم اساني. نو کانجو چوک کې دا مناظر تاسو کتلی شئ، خلک ډېر زیات روان دی او نن چونکې ویلی کېږي ملګري وایي چې دا دویمه ورځ چې ده نو دا د سسرال ورځ وي نو ډېر زیات خلک پکې د خواښې سکر کروځي. نو دغه صورتحال د ملګرو انجوای کوئ، دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.